مولوی صاحب از یک جانب حکومت اعلان عملیات کرد، تاریخ تقریبا 12 هم بود، در یک جلسه امنیتی تصویب کرد که عملیات باید شروع شود. حالا میگه که ما اعلان عملیات نکردیم. چه قسم گپسی؟ یعنی پشیمان شدن پس یا خودشان درک میکنن که یک عملی بسیار نادرست است؟ چطور گپس؟ خب طبعا درک میکنن، ولی قبلا باید علاج واقعی رو میکردن. وقتی که طی 3-4 ماه جریان های قوی از سیاسیون ما در میز مذاکره همراه طالبان نشستن، نماینده های خاص طالبان در مسکو نشست کردن، در جده، در قطر، در کجا و کجا، در امارات، و نماینده خاص آمریکا آقای خلیزاد در میان 4-5 بار رفت و آمد کرد. باید از یک سلسله نزاکت هایی که دردهای سابقه را باید شور نته، زخم ها را باید التیام بته برش، از او کار گرفته میشد. خود دولت در او وقت نمیفهم که چی فکر را داشت و میخواست که البته معقولیتی کار. ببخشین، یک دلیل که گفته میشه که پیش از گفتگو و مذاکره به خاطر از دو طرف به جنگ متوسل میشن که از یک موضوع قوی داخل مذاکره شود. آیا حکومت در موقعیتی هست که ادامه جنگ موقعیت حکومت قوی تر بسازه؟ ببینین همه اعلان را که درست پیش از طرف طالبان ها شد، از طرف حکومت ما و دولت ما این گپ به اونا پیوند داده میشه که طالبان ها میخواه از طریق باجگیری بکنن، یک هیبت خود را نشان بدن و فلان کنن. اما فکر میکنم که یعنی گپ هم درست نیست، برای که در 18 سال امروز نیست که نو سر از نو شما جنگ شروع کرده باشید. در 18 سال امی تقابل بوده، زور یک دیگر هر کدامشون دیده. طالب هم زور حکومت را دیده. کجا رو شما تو سراغ داشته باشین که حکومت ما توسط حمله پیش از طالب ها گرفته باشه؟ همه به دفاع بوده. یا یک ولایت، یک ولسوالی سقوط کرده، بعد از بازینا دوباره حمله کردن و جا رو پس گرفتن. ببینید ای که خود دولت ما هم یک چند فیصد، تقریبا 40% در خود دولت قبول داره. ریسرچ خارجی ها میگه از 50-60% بالاتر خاک افغانستان کنترلش به دست طالبان هست. روحیه جنگی اونا غالبتر، قویتر از روحیه جنگی ما هست. ببینید فلحاظا ادامه جنگ یا اعلان عملیات به نفع حکومت نیست، یعنی به نفع صلح هست یا نه؟ خب به نفع حکومت هم نیست. به نفع صلح نیست. وقتی که به نفع صلح نشد به این معنا که این به ضرر حکومت است. حکومت ما باید پیشگام می بود در باب صلح، در باب مصالحه حرکات را انجام نمیداد که حکومت را اونمون اتهاماتی که سرش بود سرش ثابت میکرد. اتهامات سر حکومت بود و هست. برای فعلا جرگه مشورتی را شما معلومات دارین که به چی رسوایی ها اینا انتخابات میکنن. بله. این هم یک مقدمه برای من هست که بله ما صلح را کار نداریم. خب این رو باید میگذاشته به انتخاب ملت. ملت هم شعور داره، میدانه تا چی وقت را در انحصار باش، در دست یک حکومت شاهی مطلقه باش، در دست یک ارکانشینانی خطرناکی که اونها غیر از خود دیگه کس را نخواهند. فاشیست اگر بگن در امونجا هست، فاشیستگری هست، تبعیض هست، خب انحصارگرایی هست، شایسته سالاری نیست، فقط زور است و زر است و مصلحتایی که به نفع خودشان بود امور میپذیره. خب همین ملت است تحمل کرده. بلا، مشکل، قتل، جنگ، کشتار عادت شده برای مردم ما. ملت ایره مجبور پذیرفتن، ولی اگر نه قابل تحمل نیستی کار. در 4-5 سالی که همین حکومتی دوسره، حکومتی توافقی که بعد سراسر زحمت ملت بوده، شما کدام کارش دیدین که او به نفع ملت یا کار ملی بوده؟ نمایش هایی را که اینها براه میاندازن همهشان نمایشی منافع شخصی هست، برای بقای خود میکنن. دیدین شما پروژه 5 سال پیش افتاده شده 2 بار 3 بار 4 بار افتتاح میشه. پروژه هایی که 10 سال قبل در زمان آقای دویم بار کرزی، اول بار آقای کرزی و حتی پروژه‌ای که در زمان داود خان او در قید بود
برای فعلا که او در چیز آمده، در جدول آمده که باید عملش او سرش پای سنگ مانده میشه که بله به نام ما هست. خب این از امکانات دولتی به نفع کمپاین خود کار کردن. همه مسائل میبینین اگر کسی بگه که این منفعت ملی است، من فکر میکنم که خود را فریب دادن دیگه چیزی نیست. بچه‌ش ملت خاک میزنن، بچه‌ش جانم خاک میزنن. اعلان عملیات خالد این سراسر نه که به نفع صلح نیست، نه به نفع صلح هست، نه به نفع صلح هست، نه به نفع طالب هست، نه به نفع حکومت هست. خودش میفهمه که صلح به نفع حکومت نیست. جناب زواکسر محترم، دوستای من شاید سر به یک گپ موافق باشه. من سوگند میکنم به والله یمیان حلقات هستن که در اطراف ارگ، در بیرون ارگ کسایی هستن که در ضد صلح کار میکنن. آمدن صلح به ضرر اونا هستن. وقتی که صلح سراسری بیا، قانونیت بیا، حاکمیت بیا، عدالت تأمین شود، کسایی هستن که باید یک دست نه هر دو دستش بریده شود. کسانی هستن که باید به چوبه دار برود، کسانی هستن که باید 20 سال حبس سرش تثبیت شود. جانیای جنایتکاران متکرر هستن، اختطافچیای بین‌المللی هستن، قاچاقبرای بین‌المللی هستن. وقتی که صلح بیا اونا در کجا میشن؟ به شمول خود ارگ نشینان که در این مسائل اینا خودشان دست دارن از برای خودشان. اینو خواهی باید کسی انکار نکنه. خب وقتی که در جرایم سنگین یک اداره به نام جرایم سنگین، اداره جرایم ضد، خب در اونجا که مثال فساد باشه، کسی را که جرایم سنگین بگیره یا بیچاره ای که برای یک مجرم را او را مثال از طریق کشف بکنه و به پنجه ارگان عدلی و قضایی دیگر روز او به ضمانت اعلام شود. سریانی کسی که این کار را کرده اخطار بده و از طرف خود ارگ هم برش تلفن شد که فلانی را کار نتون اعلام کنن. مسلح غیر مسئول میگه فلان 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 گرفته شد. دروغ است. کسایی که در پشت این مسلح غیر مسئول است، چرا نمیگیری؟ کجا کردی قضیه کابل بانک را؟ کجا کردی این اختطاف‌های خطرناک را که میلیون دلار از بودجه دولت زده شده؟ خب یک عبدالرزاق وحیدی بیچاره است، او یک سری رسپاند دیس او هست، اصلا دیگه جای است دزدی، او رو چرا نگرفتی؟ او رو میبری به چند سال حبس محکومش میکنی؟ کجا هست عدالت برادر؟ وقتی که صلح بیا از همه چیز باید پرسان شود و اینا از اون میترسن. این باور داشته باش. من پنهان نمیکنم، همه دوستا با ما موافق هستن، ملت میدانن به والله که در پیشروی صلح واقعی امروز خود این من ارگ نشینایتان صد واقع میکنن. یعنی از لوی جرگی مشورتی گرفته تا با اعلان عملیات خالد همه جهل است، سابوتاژ صلح است. بله این همه سابوتاژ صلح واقعی است. صلح واقعی را آمریکا هم نمیخواد، این را بدانن، همه میدانن. بله. صلحی که به نفع خودش نباشه او هم نمیخواد. بله. خب کاش که اونمون صلحی که به نفع آمریکا می بود که این طرف 50% به نفع ما می بود، امون صلح به دست ما می آمد. ولی 1% طرفدار صلح واقعی در کسایی که در چوکی دولت هستن و به نفع هر کار میکنن، اینا خواستار و گپ نیستن. کسایی که در برابر صلح می جنگید، در برابر طالب می جنگید، در برابر کی می جنگید، امروز اونا آماده هستن میگه بیاین صلح بکنیم. ولی خود دولت که مسئولیت این کار را داره، خب اون مسئول هست، در رأس حاکمیت هست، اونا امروز در پیشروی صلح خند واقع میشه. چرا؟ خب اینه باید همه بدانن. یگانه راهش امین هست که طالب اگر اولاد امین افغان هستن، از امین افغانستان هستن، باید در برابر اعلان خالد اعلان نمیکرد، اشتباهی بزرگ کرده. این به نفع ما نیست، به نفع طالب نیست، به نفع دولت نیست، بلکه به نفع دشمنانی هستن که صلح دائمی در افغانستان نمیخواد. و این اشتباه دولت ما کرده، سراسر اشتباه کرده، باید جبران ره به زودترین وقت این جبران کنه. بله. اخر صاحب د طالبانو د خانه د اعلان په دغه وخت کې هغه دلیل چې مخکې تاسو خبره وکړله هغه خپل ځای، لیکن اوس طالبان لګیا دي د مختلفو تنظیمونو سره، ډلو سره، د افغانستان د مختلفو طبقو د استازو سره لګیا دي، خبرې کوي. په داسې وخت کې چې دوی سره د خبرو په حال کې دي او په همدغسې وخت کې د دوی د اولادونو د وژلو اعلان هم کوي، نو دا به دغه خبرو ته ښه فضا برابروي کوي او که بې اعتمادي به لا زیاته کړي. هغه دلایل چې ویل هغه خو طبعا هغه بېله خبره ده، لیکن دغه څوک چې په ملي اردو کې دي، دغه څوک چې په پولیسو کې دي، دغه څوک چې په حکومت کې دي، نو جنگ اعلان خو د همدوی په ضد دی. امریکایان خو نشته، د امریکایان چېرته دي؟ نو هلته ورسره په قطر کې خبرې کوي، هلته سره یو ښه فضا باید تولید شي، جوړه شي، او دلته د اولادونو د مرګ اعلان کوي. نو دا څنګه خبره ده؟ زه ته خبر تر راځم خو هغې نه وړاندې همدا ته خبر روښانه کوم. یو ښه چې واقعیت د بده مرغه په جنګ کې دغه کسان چې د طالبانو سره مخامخ خبرې دي، تماس کې دي ورسره، که هغه وزیران دي، که
که په نور موقفونو کې کنجرانه د بد امر په جنگ کې دوی نه وژل کېږي د دوی بچیان نه وژل کېږي په جنگ کې غریب بیچاره هغه څوک چې د نظر افغاني لپاره عسکر شوی دی هغه څوک چې په کور کې وړه نشته د مجبوریت نه چې نور کار وظیفه ورته نشته د بیکارۍ د تنګه د اردو ته د کور یاشي په خاطر باندې دا کسان جنگ کې وژل کېږي هر ورځ د حکومت په طرف باندې کم تر کم 2-3 ځوانان وژل کېږي دا یو واقعیت د موږ د وطن غمیزه ده دا چې طالبان دونه په عین وخت دواړه کار کوي د طالبانو موقف دا ده هغه وایي چې موږ غواړو چې د افغانستان دغه بحران هوار شي دا که په زور باندې کېږي د زور اپشن هم منکارو ام د جنگ ستړي نه یو ام د تسلیم لپاره ها ګرچې زه خپله دغه دونه جګړه چې طالبانو کړې ده دا ډېر وخت په دې بحثونه کړي دي د دې ګټه امریکا ته رسېدلې ده خو هغه بحث اوس نه غواړم چې اوس وکړم اوس خو هغه زور چې وکارو د هغې وخت خو اوس خو امریکا وایي چې زه وځم د زور خبره خو پوره شلله امریکا اعلان کړی دی چې زه اوس وځم اوس خو د سولې خبره ده اوس خو باید د اعتماد فضا رامنځته کړي لکه څنګه چې مخکې مولوي صاحب ویل چې د حکومت چې دا اعلان کړی دا د سولې په ضرر دی دا بد دی همدغسې خو طالبان پخوانو بیدانو بد دی او ته لګیې د ملت د مختلفو اقشارو سره خبرې کوي وزیرانو سره یوازې خبرې نه دي دغه غونډه چې اوس په دغه کې جوړیږي په دوحه کې دغه خو د ټول ملت تقریبا تر یو حد پورې کوشش کیږي چې استازي ورشي په هغه غونډه کې ګډون وکړي نو هغه خلک سره چې ته ګډون کې په کوم سترګو ګډون کې د جنگ اعلان کې او بیا د سره ګډون کې د خبرو د په کوم سترګو کې ته دغه جنگ د تمسکننې غمیزه تداوم ده دغه شک نشته د به هم درته چې په دې جنگ کې بېګناه انسانان وژل کېږي مجبور افغانان وژل کېږي د خنزات خبره چې په هر کې کسان ته ویل چې تاسو دغه څنګه نه غواړئ چې په دې جنگ کې نه تاسو زمون مړ کېږي د تاسو مړ کېږي نه د شهیدانو ورثه یاستئ انه مو سره د شهیدانو ورثه شته هغه ناس هغه به څنګه وخته دا واقعیت ده خو دا پښتنه کتابونه ته راځي کېږي همدا پښتون دي کسان ته راځي کېږي چې طالبان خو وایي چې موږ د امریکایانو په ضد هغوی په وینا د اشغال په ضد جنګېږو د وطن د ازادۍ لپاره جنګېږي تاسو ویل د امریکایانو په خوا کې ټوپک اخیستی ده د امریکایانو په ټوپک د امریکایانو په ټانک د امریکا په پنجېدو باندې طالبان وژنئ که دا پښتنه غوښتنه راځي حدود ته مراجعه ده که هغې بحث ته لاړ شو خو بیا هماغه بحث کېږي چې دغه جنګ د امریکا په یعنې امریکا جنګ غوښته امریکا جنګ راوستی و هغې بحث نه تېر شو اوس خبره دا ده اوس خو د سولې بحث روان دی اوس چې د سولې بحث روان دی ته چا سره چې سوله کې حکومت نه زه د نظام خبره نه کوم د حکومت خبره نه کوم دلته فرضاً د سیاسي احزابو خلک ورځي د عام مدني ټولنې استازي ورځي د عام خلکو نمایندګان ورځي قومي مشران ورځي دا خو هغه کسان دي چې اولادونه یا ملي اردو کې دي یا پولیس کې دي او یا په دولتي ادارو کې دي نو دغه د اعتماد فضا خو د منځه ځي که نه دغه شک نشته ده یعنې په طالب به څنګه خلک اعتماد وکړي دغه شک نشته ده چې جنګ د څونګ ضد مفهوم ده جنګ سره بې اعتمادي رامنځته کېږي جنګ ورانۍ رامنځته کېږي جنګ مسافر راپیدا کېږي کاشکې داسې وشي چې دواړه خوا ام طالبان او ام افغان حکومت امریکا نه پرېږده دا افغانان خپل موضوع کې کم تر کمه که رسمي وربند نه کوي کم تر کمه باید د مذاکراتو تر اخري نتیجې پورې باید کم تر کمه غیر رسمي وربندیا مرموز په پټه خوله باندې سره وربند وکړي چې نه دوی هغوی وژني او نه دوی وژني خو په دې ځای کې بې اعتمادي ډېره زیاته ده که وړاندې چې ورته دوستانو اشاره وکړه په حکومت کې ځینې کړۍ داسې شته چې هغوی تخریش کوي که داسې تخریش خبره نه وای حکومت په 14 کالو کې څنګه د عملیاتو اعلان کړی دی چې اوس د څو خبر روانې دي یو حساس پړاو کې د دوی د خانه په نوم عملیات اعلان کړي دي او ښکاره خبر د تخریشونکي دي تاسو د حکومت په رسنیو کې وګورئ متهم ته دا اوس پورې دلته چې بحث شو د ټولو څه ویلې د ټولو دا خبره وکړله چې حکومت غواړي چې د سولې د بهیر سبوتاژ کړي نو هغه خو دلیل نه شي کېدلی نو چې هغې سبوتاژ کوي نو خو تیم سبوتاژ کوي طالبان کنه خو چې حکومت د څو خبره سبوتاژ کوي ما سره دښمني کوي او طالب چې مخ جنګ حکومت سره ده
هغه څوک چې د ستوني خبره په سبتاش کوي چې ما وجدي د په ضد باندې عملیات نه خو زما مغي وجدم امغه سر جنګيږم د ما وجدي هر ورځ ته تلویزیون کې وګوره حکومت خو کامیاب شو خبره دغه ده حکومت خو کامیاب شو نه دلته حکومت غواړي چې سوله سبوتاژ کې طالب تا وژني عملیات کوي در باندې او رښتیا په دې باندې دلته هم ډېر بحثونه شوي دي چې د عملیات د سولې په بهیر په پیل کې د شپې عملیات شروع شول ملکي خلکو وژنې شروع شولې ډېر بې رحمانه او ظالمانه په هلمند کې څه وشول ډېر د شرم د ټولو افغانانو ته ډېر بد کارونه وشول هغه خبره خو درسته ده خو حکومت خو متهم په دې دی نو اوس ته هم دغه کار کې نو نتیجه څه شوه د سولې مخه ونیوله حکومت کامیاب شو یعنی کوم دام چې حکومت جوړ کړی دی نو په هغه کې طالب ویثار شو که نه طالب وایي چې زه تنه جنګ باندې اکتفا نه کوم زه مذاکرات هم کوم امریکایانو سره هم کینم افغانانو سره هم کینم سیاسیونو سره هم کینم دا درځم په دې درځه روانه مودې ته ترجمه کوم امریکایانو سره کینی صحیح خبره ده ځکه امریکایان خو د افغانانو د مرګ او د ژوند پروا نه لري خپل هم وژني او ته هم وژني واقعیت ده لیکن ته افغانانو سره چې کینې په کوم سترګو کینې او افغانانو سره چې کینې ته به څونه په لوړ سر ناستې چې هم د سولې خبره کې هم یې وژني ګوري دغه د قطر ناسته چې د قطر ناسته د مزدوري ډیره زیاته ده خدای دې وکړي چې دغه افغانانو ته خدای به د توفیق ورکړي چې په دغه ناسته کې یو دایمي اوربند باندې د افغانانو په منځ کې په خپل منځي تفاهم باندې موافقه وشي د مزدوري ډیر دې ناسته ما ډیره زیاته امیدواري ده دې ناسته کې د حکومت تقریبا د افغانانو تر اوسه پورې د 50% دعوا اوس هغه 50% ته راکته شو یعنی په دې معنی چې قطعي اکثریت د طالبانو سره په مسکو کې کېناسته پاتې حکومت کې دوه اړخ یو جری اړخ یو د سپیدار و یو ارګ و د سپیدار هم ته جدا شو 50% پاتې شو نو دا 50% چې په قطر کې د طالبانو سره کې د افغانانو نمائندګي کوي شي د افغانانو درد دوا کوي شي او د نظام باندې حاکمیت لري بیا دغه 50% چې شي بیا نو اردو د اشرفي اطاعت کې نه پولیس اطاعت کې نړیوال فشار مر باندې راځي د ما دغه افغانانو توقع ده چې دوی په ما غځي کې یو اوربند ترغه پر مسکو د قطر نه راځي چې ترڅو پر طالبان او حکومت دغه اوربند ته مجبور کړي نه وي لیکن بیا به دغه اردو په طالب څنګه باور وکړي دغه اعتماد به څنګه رامنځته شي چې تر هغه آخرین لحظې پورې طالب لګیا دی ما وژني په جنگ کې ګور جنگ کېږي او طالب به ورته وایي چې ته تر آخرین لحظې پورې د امریکا ټوپک د پوګه ما سره جنګېدي خو زه مجبور یم در سره وجنګېږم هغه استاد چا ټوپک ګور چې د هر چا نه هر چا نو زما د امریکا د استام یو چا ټوپک پوګه دی کنه د دوی پوګه باندې پخکاره د امریکا په بنجو تر خوا ده د امریکا ټانګ تر شا ده تر شا ده او دغه ته شک ده د پټ شورا دغه څوک لري قدس د کوټه شورا د تای ایجاد د کنه ته نور دي خبره ایجاد ده دا نه ایجاد ده دا ما ایجاد ده دا فزیکي شی نړۍ د نړۍ جوړ د پاکستان پرویز مشرف اعتراف کوي د پاکستان جنرال مشرف د ټول طالبان دښمنان دغه طرف ته اهمیت نه ورکوي خالص کول څه پکار دي زورکه کول څه پکار دي د خاطر چې دغه سوله سبوتاژ شي د خاطر چې حکومت غواړي چې د سوله مخه ونیسي یا امریکا غواړي یا بل څوک غواړي نو کول څه پکار دي چې همدغه عملیاتونه اعلان کو یو بل په ضد باندې او کنه څه کول پکار دي زه فکر کوم چې لومړی خو تر ټولو لوی خنډ د مذاکراتو په وړاندې باندې او د مذاکراتو د مثبت خوځښت په مقابل کې ارګ دی اشرف غنی دی او دغه اقدامات چې ترسره کیږي د شپني عملیات ناروا عملیات دي د سولې پر ضد دي تر اوسه باندې طالبانو پر ضد اوس دغه عملیات مستقیما د سولې پر ضد دي د تفاهم پر ضد دي د افغانانو د وصل پر ضد دي د افغانانو یو چانس موږ ته په لاس راغلی دی په قطر کې په مسکو کې افغانان سره کېناستو په قطر کې دا سره کېدي باید دا پروسه پر مخ لاړه شي او د دې په مخ کې هغه خنډونه ایستل کېږي خو عملا داسې خنډونه رامنځته کېږي چې هغه سوله سبوتاژوي یو څه دغه خبره تاسو مهمه خبره وکړه تاسو ویلي چې تر اوسه پورې دغه عملیات د طالبانو په خلاف خو اوس د شپې عملیات کې کیږي او کال خالد دی او کار څه دي
دا د سولې په د خلاف سولې پر خلاف. نو خو د دواړو د خوانا یعنی دغه بالکل جګړه بالکل چې زه دا خبره راکوم. دا جګړه اوس نه د طالب په ضد ده نه د امریکا په ضد ده، دا جګړه د سولې په ضد ده، د سولې پر ضد دا باید دواړه درک کړي کنه. بالکل دا دواړه جهاتونه، دا یو جهات خو اره کم سوي موږ له دې څخه دونه مسؤلانه توقع نه لرو لکه ارک چې دی، اما بل جهات چې اوس راغلی دی زه دا نه وایم ستا په کوټه کې شورا ده، یعنې د کوټې شورا ده خپله باندې امریکایان هم پوهېږي، دا پرویز مشرف هم اعتراف وکوو، دا پرویز کیاني هم اعتراف وکوو، دا پسې راتېر څه دغه هم اعتراف کوي، مځکه هم اعتراف کوي، اسمان هم اعتراف کوي، پاکستان هم اعتراف کوي، عوام اعتراف کوي، اکسیجن هم اعتراف کوي، خلک ورتلل دا اوس عریضې ته د اوس له کندهار نه خیر پارته خو دا خلک تللي وو، دا خلک تللي وو، موږ دا نه وایو دا افغانان نه دي، دا یو لوی ډب جوړ کړی دی په دغه باندې خلک ورسره یا له مجبوریت لاره کم دوی سره مذاکراتو ته دا مسله په جنګ نه حل کېږي، موږ هم وایو چې په جنګ نه حل کېږي. اما اوس بیا د دې د حکومت په نسبت باندې طالبانو موقف زر چنده باید مسؤلانه وي، 100 چنده، ځکه چې طالبان خپل عملا د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه کوي کنه، د حیثیت غوښتنه کوي. په هلمند کې د ګرشک واقعه وه ډېره بده واقعه وه او ډېره بدنامه واقعه وه، پرته له دې چې اول وارې طالب وغندي ټول ملت د هغې پر ضد باندې راولاړ سي چې هغه هم د دغه سولې په حصه کې وه، د سولې د سبوتاژ هڅه وه، یو بیچاره ښځې بندیانول سي، دا بالکل یعنې دا ډېره ناروا زه یادولی نه شم یادولی نه شم. دا د دې په ضد باندې که تاسو د عکس العملونه کتلي، د عکس العملونه په 95% افغاني عکس العملونه وو او طالب د دې عکس العملونو دغه کې مظهر ځان بولي، اظهارونکی ځان بولي یا د دې موقف اعلانونکی بولي، یعنې دغه موقف د رهبرۍ او لیډرشپ دغه په لاس کې دی. وسنان باید مسؤول واوسي. دا جنګ درسته ده د حکومت پر ضد جنګ دغه داسې به د نړیوال پورې که ارڅو یعنې تر اوسه پورې که دا جنګ د امریکا په ضد یا د طالب په ضد څونه روا او څونه ناروا او څونه د استخباراتو خبره وه، څونه رښتیا د ملت خبره وه، که هر څه وه هغه وه، خو دې نه وروسته دا جنګ چې دی هغه که خالد عملیات دي هغه که الفتح عملیات دي بالکل غیر مسؤلانه دي او د سولې پر ضد دي. یعنې د دې خاطر د سولې پر ضد باندې نه تنها د خالد د عملیاتو او دغه عملیات بله وخت خپله باندې دا اردو نه مني، دغه اردو هم د افغانانو تشکیل شوی ده. که تاسې مسؤلانه برخورد وکوئ ډېر ښه کار وکوئ چې په غور کې م هغه بندیان خوشي کړو. طالب یو مثبت اقدام او دا جرأتمندانه جسارت یو سیاسي جسارت ول، دغه سیاسي جسارت کار واخه که ته په لوړ موقف کې قرار لري، په تبربر او د قابض موقف کې یا غالب موقف کې قرار لري، خو نو دغه د غالب موقف دغه هم دغه د ثمره دغه د زه نه بیرېږم بالکل د افغاني قواو پر ضد هم نه کوم، ځکه سبا زه د افغاني قواو برخه ګرځم، دغه افغاني سیستم هم نه تخریبوم. الفتح عملیاتو په ځای بادغیس کې چې بالکل د سولې په نسبت د بل خبره هغه معقول ګام هغه معقول ګام او دا معقول ګام د ورته وایي چې هېڅ کله افغاني ګزمې تر برید لاندې نه نیسو. افغاني هغه دغسې مستقیما امنیتي دغه کوي، د غلو په مقابل کې دغه په مقابل کې دغه ګزمې هم یا دوی امن راولي، دغه ګزمې هم د طالبانو له حمایت څخه برخورداره دي او دا هم داسې د عمومي ثبات لپاره به دغه وکوي. یعنې نور دغسې اقدامات کوي. اوس داسې مرحلې ته رسېدلي چې خدای دې کې یا اعلانیه او که هغه نه کي غیر اعلانیه دواړه خواوې اوربند خوا ته لاړې شي، هر یو خوا که نه ځي هغه به سوله سبوتاژ کوي، سولې مخه به نیسي. تاسو موږ تاسو به د کعبه ته ونه ګورو، اطراف ته وګورو چې هر کور داره جنازه روانه ده. دغه قطار کې چې کومه غونډه کېږي خدای وکړي چې وشي دغه پنځه شپږ ورځې پاتې د دې غونډې په ګډونډویانو د ما ورته پیغام دا ده ممکن زه په دې کې واوسېږم چې تر هغه پورې د قطر نه مخ ورځېږي تر څو پورې طالبان څومره ته او اوربند ته اماده کړي نه وي. دواړه اړخونه تر هغې پورې په قطر نه راځي د 300 کسان د کافي فشار ده او په دې باید پوه شي چې د حکومت حیثیت او ژوند په څومره کې ده د طالبانو هم ده د عام افغانانو هم ده. صحیح ډېره زیاته مننه. کور مدام 300 نفر هلته دغه ته ځي کشتي ته ځي خیرات ته ځي خو 10 نفر دي ولاړ چې دا هم ډېره غلطه خبره ده. 100 نفر دي ولاړ چې خبره دي. نه صحیح ده صحیح ده هغه بیل بحث ده. زه خاطر کور مدان سلامت اوسئ په خیر اوسئ. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو مل شه.